وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دور کې یو کس وفات شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام 2 صحابه ولیږلو چې تاسو هغې ته کفن هم ورکړئ، غسل هم ورکړئ، زه درځم، بیا به جنازه وکړو. دا 2 صحابه چې لاړو هلته هغوی را دا وکړه چې موږ دته غسل ورکړو، په تختیک سملولو چې ګوري هغې شکل صورت بدل شو، خنزیر ورنه جوړ شو. نو هغوی واپس نبی علیه صلات وسلام ته راغللو، وایي چې موږ کله د مړه په تختې کېږدولو هغې شکل بدل شو، خنزیر ورنه جوړ شو. یا رسول الله تاسو راشئ خپله څه دعا ورته وکړئ چې د خپل اصل صورت ته راوګرځېږي چې موږ غسل ورکړو ورته. نبی علیه صلات وسلام راغللو، هغې ته دعا وکړه یا الله د خپل اصل صورت ته راوګرځوي. نبی علیه صلات وسلام دعا نه پس خپل اصل صورت ته راوګرځېدو، غسل یې ورکړو، په هغې باندې د جنازې مونځ وکړو او بیا یې قبر ته کوز کړو. چې کله یې قبر ته کوز کړو دوباره ورنه خنزیر جوړ شو، شکل یې بدل شو. صحابه عرض وکړو یا رسول الله دې څه عمل و دنیا کې، دې څه عمل کولو چې د آخرت عذاب الله پاک په دنیا کې وښیل؟ وایي دا کانا تارک الصلاة فی الدنیا، وایي دنیا کې مونځ کې سستی کوله، مونځ به یې نه کولو.